أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم. سورة محمد 5 نمبر آیت. په دې 5 نمبر آیت کې د مجاهدینو احوال ذکر کیږي چې د دوی حالات به الله تعالی په نسبت باندې څنګه کم کسان چې د الله تعالی د دین لپاره وجنګيږي دی وجلې شي. نو یو خبره مخکې بار ذکر شوله چې فلا يضل اعمالهم، دوی اعمالونه ضایع کیږي نه په شان د کافرانو، بلکې اعمالونه د الله تعالی په نسبت باندې قابل قبول دي. او دو خبرې نور ذکر کیږي چې سيهديهم زردش الله تعالی به لار او خیدوي ته ويصلح بالهم او خبکی حالت دوی لار به درسي شو خي ور مقصد در رسیدلو منظر مقصود در رسیدلو لار به الله تعالی وخی. منظر مقصود د دې څه شی دی ورسته باس را روان دي چې يدخلهم الجنه عرفها لهم. دغه ردی منظر مقصود در رسیدلو د لپاره ان تفسیر او وضاحت شو. نو سيهديهم الله تعالی به ورسیدوی لره خپل منظر مقصود چې هغه جنت احوال ورسره روان دي. ويصلح بالهم او خصيبه کی حالات د دوی حالات صحیح کولو د سدي چې کوم کسان د الله تعالی لپاره وجنګي الله تعالی دین د غلبې لپاره، نو کدا کسان شهیدان نمشي الله تعالی ور د شهیدانو اجر ورکړي، د غازیانو خپل فضایل خپل اجرونه دي هغه به الله ورکړي. دغه شان زور ظلم نه به الله خلاص، د امن ژوند به نصیب شي، اسلامي نظام لاندې به د برکت او د راحت ژوند نصیب شي، د دنیاوي حالات ټیک کېدل شو. او کدا که شهید شي نو بیا هم حالات به الله تعالی صحیح کوي، قبر کې به حالات صحیح، برزخ ژوند کې، قیامت کې چې دوباره ژوند کېږي نو د دې مشکلات او کړهونو سره مخامخ نه وي، پولیس سرات باندې په پوری وځي الته کې به حالات سمي، جنت ته به داخليږي او ور دومره منظرونو سفرونو کې به هیڅ قسم یې او خطر نه وي. نو بر ټول حالات کې به د مجاهدینو حالات د الله تعالی صحیح کړي او يصلح بالکم صحیح به حالات د دوی دا هغه وعده چې الله تعالی د مجاهدینو سره کړی ده. ويدخلهم الجنه او داخل به کې جنت. دا د هغه مخکینی آیت تفسیر لري سيهديهم زاد الله تعالی به ورسې خپل منظري مقصود ته منظري مقصود دا دی چې الله تعالی به داخل کې جنت عرف حالهم چې الله به خودلې د جنت دوی د بل نعمت ذکر شو چې د دنیوي نظام غوته کې نظام باندې چې کنه دې ته الله تعالی جنت ورکړی او دی به معلومول نشي باغې بس به ګرځي خواري به کې تپوسونه به کې شرط به څنګه به دغه شان سره چې کله ناشنا زګي ته داخل شي نو کډیر خز زګي نه خو ناشنا زګي سره اسي ورختای ډیر وخت پوري، لیکن جنت د سینه ده. هر جنتی به خپل جنت خپل ټول نعمتونو سره داسې آشنا لکه د مخینه چې استعمال کړي او مخینه پیژني. حدیث مبارک کې د نبی رسول الله فرمایي چې جنتی به خپل جنت او دا شان د حور سره د نعمتونو سره داسې آشنا لکه د جمعه د خپل کور کې د خپل خلکو سره څنګه آشنا اس قسم ناشناواله به معلومیږي. په یو روایت کې دا حمد چې د دې لپاره الله تعالی فرشتہ مقرر کړي چې کله د قیامت پر ورځ ژوند شي نو ارس د خپل ټول نعمتونو وضاحتونه او د هغه تعریف سره وکي، بیا به د فرشتہ مخ کې شری بر پسې شي. نو ممکن د دوه خبرې خپل ځای باندې ټیکی اعزاز به تور د فرشتہ مخ کې هم روانه وي او د مخ کې خپل حالات هم معلومي، خپل جنت نعمتونه هوري د ټول سره مخ کې نشنامي، خو اس اعزازي تور سره فرشتہ مرګري شي دا ممکن نه. یا ایها الذين امنوا اها کسان تاسو ایمان راوړل دي ان تنصر الله که تاسو امداد وکړه الله تعالی د الله تعالی امداد کول دار د الله تعالی د دین سره مرسته وکړي او الله تعالی خپل دین د غالب کول شي غوته ور د امتحان باندې انسانانو باندې ازمایش کوي نو که تاسو د الله تعالی دین مرسته وکړي یا نصرکم الله واساس امداد وکړي که تاسو د الله تعالی دین مرسته وکړو نو الله تعالی واساس مرسته وکړي تاسو له فتح او غلبه درکې عزت به درکې دا شاند کې په قبر کې په آخرت کې به تاسو سره پورا مرسته دی الله تعالی او ثبت اقدامکم کله به قدمونه استاس والذین حق کسان کفروا چې کافران دي وتعسل لهم بربادی د هغوی د لپاره هلاکت د هغوی د لپاره کم کسان چې د کفر د لپاره جنگي کې د کفر د لپاره مهنت کوي د هغوی د لپاره هلاکت دی واضل اعمالهم او ضایب عملونه دوی کنه اعمال کړي همي او چې د کفر د لپاره جنگیدل د کفر د غلبې د لپاره کار کړي د ټول اعمال ضایع کیږي د نواقض الایمان ویل کیږي. ذالک بانهم دا بدی او یقینا دوی کریهو بد ګڼل دي ما هغه انزل الله چې الله نازل کړیو دا دومره بد حالې سبا ځکه مخامخ کیږي
چې د الله تعالی نازل شوی احکام یې بد ګڼلي د الله تعالی کتاب قرآني بد ګڼلی و فاحبط اعمالهم نو الله برباد له عملونه دوی یا دا چې ټول احکام بد ګڼلي یا ځنې خوښ خو ځنې خوښ نه و دغه ځنې چې کوم خوښ نه و د هغې په وجه باندې غونډ اعمال برباد شو ضایع شو ځکه کتاب ځنې منل او ځنې نه منل د ځان له کفر دی الله تعالی افلم یسیروا فی الارض آیا دوی سفر نه کوي بزما کې دغه خلک د الله تعالی کتاب قرآن نه مني دی بزما کې سفر نه کوي فینظروا چې وګوري کیف کان د څرنګه عاقبت الذین من قبلهم انجام د هغه کسانو چې دوی نه مخکې وو دوی نه مخکې چې کوم خلکو د آسماني کتابونو مخالفت کړي دي آسماني نظام مخالفت کړي دي او باقي کوم عذابونه راغلي دي هغه آثار ته نه ګوري دا غي سبق ناخلي چې د حالات په دې باندې مراشي دمر الله عليهم الله تعالی هلاکت راوسته او پاغوي باندې هلاک کړي دي وللکافرین امثالها او د موجوده کافرانو لپاره هم دغه حالت وي موجوده کافرانو کا ایمان را نه وړو نو دغه هلاکت به الله تعالی په موجوده کافرانو باندې هم راولي نو دا هغه موجوده کافرانو لپاره تخویف ستاسي حالات او د مخکینی کافرانو انداز او کوپر او ظلم یو شانت کړي الله تعالی څنګه هغه هلاک کړي د سبتا سم هلاک ذلك بان الله دا بده وجه الله تعالی مولا الذين کارساز د هغه کسانو د امانو چې مان راوړي دي یعنی کافرانو بدحالي د مؤمنانو حالت په دی وجه باندې دي چې الله تعالی کارساز د هغه کسانو د ایمان راوړي دي وان الکافرین لا مولا لهم او د کافرانو د پاره کارساز نشته دي مولا په معنا د مالک سره هم راځي او په معنا د کارساز سره هم راځي په معنا د کارساز سره دي ان الله یقین الله تعالی يدخل الذين داخل بقي هغه کسان امنو چې مان راوړل وعملوا الصالحات وعملون كينك جنات باغون تجري بيغي من تحتها الانهار لاندر حقنا نهرنا والذين وهغه کسان کفروا چې کافران دي يتمتعون دي فائدې حاصلې په دنیا کې ويأكلون خوراکونه بکې کما تاكل الانعام ولکه څنګه ساري خوراکونه کافران آزاد ژوند تیری هر شي نه فائدہ حاصله ورغواړي حرام حلال ظلم زیاته هیڅ شي ته نه ګوري نو هغه د هر شي نه فائدہ حاصلې او بیا کافران د خوراک لري زناور غونډه کې سارو غونډه کې خوراک سارو غونډه کې خوراک څنګه سارو چې کله خوراک کوي نو ساره په دې باندې نه پويږي چې دا خوراک مولا چارا کړي دي او د جمل را کړي دي نو زمونږ سزي موارد جوړيږي او کم کار په باندې کول دي کم کار ځان بچ کول دي په دې خبرو باندې ساره نه پويږي نو کافران چې کله خوراکونه کوي نو کافرانو په دې نه پويږي چې دا خوراکونه مولا چارا کړي دي او د دې خوراکونو د کولونه بعد زمونږ ذمہواری سره جوړيږي ځنه علماء دا حمله کړي دي چې د کافرانو خوراکونه په شان د سارو باندې دي په شکل او صورت کې هم یعنی سارو په ولاړه باندې خوراک کوي په پروتي خوراک دي نه کدا پروت مې خو چې کیا وروا چې درا پاسي گیا دغه څنګه کافرانو د دین نه بیلاری خلک هم په ولاړه باندې خوراک او ډېر خلک د سې چې د میزونو نتابي کې خوراکونه کوي به کم خلک کم مسلمانان چې دا غوي شاګردان دا غوي ذریعہ سر خلک هغه مسلمانان هم به د سې کوي دغه څنګه کې اسلامي طریقې کار د سې د بخیل اس بخوراکي بسم الله پکې کافر په دیمن هم نه پويږي چې په کملاس باندې به خوري بسم الله پکې صحیح دغه نه بعد دعا صحیح آداب صحیح بدی هم د سره نه پويږي لکه څنګه چې به ساروي نه پويږي نو کافران په ډیرو طریقو په ډیرو حالاتو کې د دې د خوراک انداز سارو شانت کې دي والنار مثوى لهم ور د دې زګینه دي اخر کې به دوی ورته زی